مدرسو دشمنانو واورئ تاسو به څومره پټ کي دا به ختموئ د پښتو خاوندان به ختموئ او دا به وژنئ انشاء الله العزیز موږ به د امت بچه ته پټکې ورپسې وړو انشاء الله العزیز موږ به د امت په بچو کې د قرآن حافظان پیدا کوو موږ به د امت په بچو کې مجاهدین اسلام پیدا کوو انشاء الله ته لاک مخالفت کوه د مجاهدینو ته لاک مخالفت کوه د ختم نبوت د محافظینو د سپایانو ته لاک مخالفت کوه د عالمانو ته لاک پروپیګنډې کوه په عالمانو پسې او د دوی دا سپینه جامه د داغدار کولو کوشش کوه ستاسو مثال د هغې سپو دی کوم سپي چې ټوله شپه غاپي په سپوږمۍ پسې خو د سپوږمۍ په رڼا کې تر اوسه پورې فرق نه دی راوستلی صرف د هغې د غپا نه د هغې سپیوالی ثابتېږي نن چې کوم خلک د عالمانو کردار کشي کوي د مدرسو کردار کشي کوي د تبلیغ سره دشمني کوي د مجاهدین اسلام سره دشمني کوي د ختم نبوت سره دشمني کوي د الله رب العالمین د دین د محافظین سره دشمني کوي صرف او صرف خپل ځان بدبخته کوي ځان کم بخته کوي علما الله رب العالمین د ځمکې ستوري پیدا کړي دي دا ستوري به ځلیږي انشاء الله العزیز دا قوم بچو ته د الله دین وررسوي انشاء الله العزیز د پاکستان په چوک او چوراها په هر کلي او کوچه کې د علماو نه نفرت د خلکو زړونو ته ورننه باسلی شو زه ورته وایم دا ډېر بد وکړل دا علما د دې قوم رهنمایان دي دا پیشوایان دي دې ځوان ته به سبا شرعي مسله راغلي دې به فیسبوک کولاو کي دې به د ګوګل نه دا مسله روباسي دته په ګوګل کې دا پته نه لګي چې دا مسلې جواب ورکوونکی قادیانی دی زما دا نوی نسل دا به ځي په قادیانیانو پسې زما دا نوی نسل دا به ځي دا به بېلالي کېږي دا تا د عالمانو نه لرې کړل دا تا د علماو نه متنفره کړل ډېر بد دې وکړل سیاسي اختلاف ما سره ډېرو خلکو کړی خو د سیاسي اختلاف په بلګوته باندې تر اوسه پورې زما په مخ باندې چې د نبي علیه السلام کوم سنت ګیره ده دا زما سنت نه دي دا د نبي علیه السلام سنت دي د دې وجې نه د دې توهین کفر دی سنتو باندې عمل نه کول فسق دی خو د سنتو توهین کول کفر دی زما په نوي نسل کې تا داسې خلک دې را پیدا کړل چې هغه د یو عالم دین مخ ته لاس کوي او په تیر کې د مولانا محمد طفیل صاحب د هغه د مخ نه د نبي علیه السلام دا سنت را شو کوي د نبي علیه السلام د دغې سنتو یو ویښته به د محشر په میدان کې د پي ټي آی خلاف د الله په دربار کې ګیله کوي چې ربه موږ څه ګناه وه چې سړي سره اختلاف و دا ویښته خو د نبي علیه السلام مبارک سنت و زما د نوي نسل تربیت داسې مه کوه زما نوي نسل ته دلیل وښیه زما نوي نسل ته اخلاق وښیه زما نوي نسل ته تهذیب وښیه نبي علیه السلام فرمایي من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يبجل عالمينا فليس منا زما امت کې چې کله درې صفات ختم شو نبي علیه السلام ګوته سنډولې ده دا زما لار باندې نه دي روان دا محمدي نه دی دی چې زما د شفاعت امیدوار نه جوړېږي څوک چې په ماشوم باندې شفقت نه کوي د سپین ږیرې احترام نه کوي او د علماو قدر نه کوي د سپین ږیرې نه مراد ستا د کور کلي سپین ږیری دی ماشوم نه مراد ستا د کور کلي ماشوم دی او عالم نه مراد کوم یو عالم دی دا تقسیم به پکې ته کې چې دا پکې ښه عالم دی او دا پکې بد عالم دی ته چې په ما پسې شاته نیت تړې تا چېرته دا ویلي دي چې ته علما څوک دي ته چې کله په جنازه کې ودرېږې او ستا د مړې مور او د مور پلار په جنازه باندې زه الله اکبر وایم تا چېرته دا ویلي دي چې دا علما څوک دی ته چې ما ته خپل بچی مدرسې ته راولېږې او زه ستا بچي ته د قرآن ناظره وښیم تا چېرته دا په دغه ورځ ویلي دي چې دا علما څوک دي زه چې ستا د بچي نه حافظ قرآن جوړ کړم زه چې ستا د بچي نه عالم دین جوړ کړم زه چې ستا بچي ته په تبلیغ کې د مانځه او د اوداسه فرایض ښیم تا چېرته هغه وخت کې ویلي دي چې دا علما څوک دي تا باندې د نکاح مسله راغلې ده ما درته ښودلې ده تا چېرته دا ویلي دي چې دا علما څوک دي نو د خپل کور کلي د دیني رهنمایۍ دپاره د کور کلي علما مني او چې بیا د اختلاف خبره راشي نو چېرته د یو ګوټ ته به په فیسبوک باندې یو سړی را پیدا کړي په ما پسې به یې خبره کړي تا ته به ډېر غټ خوند درکړي ته به هغه په ما پسې شیر کړې یو خبره درته ډېر په وضاحت سره کوم نن په سوشل میډیا باندې د ټرانسجنډر بل متعلق چې کوم دروغګویي شروع ده
کومه پروپاګاندا شروع ده زما محترم ورونو یاد ساتئ سینیټر مولانا عطا الرحمان صاحب دلته ناست دی ممبر سینیټ آف پاکستان دی دا ټرانسجنډر قانون په 2018 کې پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ قام پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارټۍ دې څلورو پارټیو په اسمبلی کې پیش کړی دی او دې څلورو پارټیو ورله ووټ ورکړی دی دا تپوس د پي ټي آی نه نن زه کومه چې تا خو په هغه وخت کې د نواز شریف سره اختلاف کوو تا خو د پاکستان په هر چوک او چوراهه باندې د نواز شریف خلاف نارې لګولې تا مارچونه کول تا مخالفتونه کول نو ته د پي ټي آی په دې قانون کې ولې د هغه سره په یو پیج باندې ودرېدلې دې نه معلومېږي دا چې کله د پي ټي آی خبره راشي کو بله پارټي کې نو ته ورسره ملګری او بیا یاد ساته دا د تاریخ په ریکارډ باندې پرته خبره وي چې لیګ علماء اسلام په دغه ایامو کې د 2018 د حکومت په اخرنیو ورځو کې په کومو ورځو کې چې دا قانون د اسمبلی نه پاس کېدلو جمعیت علماء اسلام په دغه وخت کې په حکومت کې شامل خو د هغې باوجود د خپل اتحادي مخالفت کړی دی ته په اپوزیشن کې وې او د هغې باوجود دې د دې پي ټي آی حمایت کړی دی نو بل پیش کړی ستا د پارټۍ سینیټر دی بل د هغې دفاع دا په اسمبلی کې شیرین مزاري کړې ده بلکې پرون هغې په یو پروګرام کې ویلي دي چې مونږ د دې بل او د دې قانون اونرشپ په پاکستان کې چلن اخیستلو نو دا پاکستان تحریک انصاف واخیستلو چې دا زمونږ بل دی دا زمونږ قانون دی او بیا یې ویلي دي چې زما چې کومه منسټري ده هیومن رایټس منسټري هغه منسټرۍ د دې قانون د نفاذ لپاره کوشش شروع کړو او دا تقریر چې کله کوو نو دا یو اسپتال کې د ټرانسجنډر لپاره د ځان له بلاک د افتتاح په موقع باندې کړی دی ای د پي ټي آی ملګريه زه تا نه یو همدردانه سوال کوم خو په دې قانون پیش کولو کې د جمعیت علما نوم وي راشه زه نن د جمعیت علما نه استعفا ورکوم خو په دې قانون پیش کولو کې د پي ټي آی نوم وي بیا ستا ایمان او خیرت ګورم چې د الله په دین باندې ننګ وکړي او نن د پي ټي آی جنډه ځمکې ته راګوزاره کړي خو د دې بل په حمایت کې تا په پارلیمنت کې د جمعیت علماء اسلام د یو قومي اسمبلی یا د سینټ د یو ممبر د هغې په حمایت کې د دې بل په حمایت کې تا تقریر ما ته وښودلو زه بیا جمعیت علما پرېږدم خو که ما تا ته د پي ټي آی حمایت وښودلو بیا ستا ایمان ګورم چې ته پي ټي آی پرېږدې او که نه پرېږدې او بیا د دې قانون په تنفیذ کې چې کله 28,000 درخواستونه راځي نو ډاکټر شیرین مزاري په خپله باندې وایي وایي د دې بل په امپلیمنټیشن کې زما د هیومن رایټس د هغې منسټرۍ یو بنیادي رول پلی کړو او موږ د دې قانون اونرشپ واخیستلو نو که دا پلیت قانون دا لعنتي قانون دا په اسمبلی کې پیش کړی ستا د پارټۍ د طرف نه وي ووټ ورله تا ورکړی وي نافظ کړی تا وي او بیا په یو بل پروګرام کې په فخریه انداز کې وایي وی پاکستان خو د دنیا په 6-7 هغه ممالکو کې مونږ شامل کړو کومو ممالکو کې چې د ټرانسجنډر متعلق قانون صادر شوی ده نو بیا درته زه دعوت درکوم خو تا د جمعیت علماء اسلام د هغې د دې بل حمایت ما ته ثابت کو قولا دې ثابت کو فعلا دې ثابت کو 2018 کې تا ثابت کو 19 کې تا ثابت کو 20 کې تا ثابت کو 21 اور 2022 کې تا ثابت کو بیا درته زما چیلنج د جمعیت علما به پرېږدم خو په تا ته مې ثابته کړله چې 2018 نه راواخله تر نن وخته پورې زما قائد برملا تا ویلي دي میں اس قانون کو اپنے جوتوں کے نوک پہ رکھتا ہوں چیلنج درته درکوم د عمران خان داسې خبره ما ته وښیه د دې قانون په مخالفت کې یو لفظ ما ته وښیه چې عمران خان صاحب ویلی وي ستا ایم ایل اے صاحب ویلی وي ستا سینیټر صاحب ویلی وي اسمبلی کې دندې مخالفت کړی وي بهري مخالفت کړی وي جلسه کې ورسره اختلاف کړی وي بیا زه منم خو هغه اول تا آخر د دې بل په حمایت کې راغلی وي زه اول تا آخر د دې بل مخالف ولاړ یم او بله خبره درته هم کوم د چیلنج په طور باندې خو د پي ډي ایم په دې حکومت کې دا بل په اسمبلی کې پیش شوی
دا بل د اسمبلی نه پاس شوی دی ما ته فروض کا او دی ما ته ثابت کا بیا در سره د جمعیت علما نه استعفا ورکوم په فرض که داسې نه وي دا قانون تا پیش کړی وي ستا ملګري ډیفنډ کړی وي ستا ملګري ورته ووټ ورکړی وي ستا ملګري امپلیمنټ کړی وي او ستا ملګري په دې بېدینۍ باندې فخر هم کړی وي بیا ایمان تېر کا توبه وباسه داسې خبره مه کوه ولې یو خو دا ته دروغ پیش کړې د 2018 د قومي اسمبلی هغه کلیپ راخلي او په سوشل میډیا باندې وایرل کې او قوم ته دا تاثر ورکړي چې دا اوس د پی ډي ایم حکومت پاس کو نو ګوره دا ته دروغ وې دا د یوه ګناه شوله لعنت الله علی الکاذبین کاذبین او دروغجنو باندې د الله لعنت وي د الله د رحمت نه لرې وي او دویم نقصان دویمه ګناه یې درته ښیمه دروغ وایي او دروغ باندې په علماو بهتان لګي نو ګوره علماو باندې بهتان لګول دا ډېره لویه ګناه ده او درېیمه ګناه دا دروغ او دا بهتان دا دواړه تش یرکې دا دواړه ته خلقو ته رسې ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا هغه خلق چې هغه په مؤمنانو کې غلطې خبرې دروغې خبرې خوري الله فرمایي لهم عذاب الیم في الدنيا والاخره مه کوه د دې وبال ډېر لوی دی دا د علماو سره دشمني په ظاهر وخت کې به تا له خوند درکړي خو یاد ساته ستا نه به د زن قدم په وخت کې الله کلمه یېره کړي دا زه نه وایم دا مولانا رشید احمد ګنګوهي رحمت الله علیه لیکلي دي د صحیح بخاري شریف د یو حدیث په ذیل کې لیکلي دي د دې تاوان او پتري ډېره لویه ده حضرت مولانا رشید احمد ګنګوهي رحمت الله علیه فرمایي علماو پسې بد ویونکی سړی چې کله قبر کې کېښودلی شي فرمایي الله رب العالمین فرشتو ته وفرمایي چې د ده دا قبر د ده دا مخ زما د قبلې نه ورخاته طرف ته واړوئ ځکه د دنیا کې د عالمانو سره نفرت کوو موږ ستا د دې نفرت د وجې نه د اسلامي سیاست د مورچې پرېښودلو چېرته هم دا تصور نشو کولی یاد ساته ته چې هر څومره به ما پسې بد وې پروپیګنډې کې لعنتان کې بیا به هم ستا بچي ته زه قرآن ښیم انشاءالله بیا به هم زه د الله دین بیانوم انشاءالله بیا به هم زه د اسلام زنده‌باد نارې لګوم انشاءالله بیا به هم زه د ختم نبوت نارې لګوم انشاءالله العظیم او علما ورونو دلته لکه دې زه ټول علما کرام راجمع دي یاد ساتئ موږ او تاسو ته په وراثت کې دا پاتې دي انبیاء کرامو لویې قربانۍ ورکړي دي جناب نبي کریم صلی الله علیه وسلم مکې مکرمې نه بهر راووتلو پوزه مبارکه باندې د سرمنې د سوځېدلو بوی محسوس شو په یو طرف ور روان شو چې چېرته زما صحابي ته به څوک تکلیف ورکوي ویې کتل عمار ابن یاسر رضی الله عنه کفارو په سروټکو باندې پړ مخې سملولی دی د هغه صحابي دی چې مور یې حضرت سمیه شهیده شوې ده پلار یې حضرت یاسر شهید شوی دی نه یې پلار شته دی چې کور ورته ګیله وکړي نه یې مور شته دی چې په دې زخمونو ورله د پاسه پټۍ کېدي نبي یې مهربان چې د خپل ملګری په دې کیفیت کې ایلي نو ورته الله رب العالمین په حکم باندې ورته درخواست کوي یا نار کوني بردا وسلاما علی عمار کما كنت علی ابراهیم ای وره په دې عمار ابن یاسر داسې یخ شوه لکه ابراهیم خلیل الله چې یخ شوی وي عمار ابن یاسر فرمایي وایي د نبي مهربان د دعا په برکت سره اور یخ پاغونده شو زه چې کله راپاڅېدم راغلم نبي علیه السلام د څه وخت پس دا ملا مې ډېره خوږ وه دا ډېره زخمي وه او زه کور کې مور او پلار مې څوک هېڅوک مې نه و زه ډېر دردېدلی وم وایي ورته الا تدعو الله لنا على اهل مکه دې اهل مکه ته خیرې نه کېده الله حبیبه نبي مهربان ورته فرمایي حوصله مه بایله تاسو نه مخکې انبیاء کرامو ډېرې سختې ورکړي دي یو نبي به راوستلی شو کنده به ورله وکنیستلی شوله او د هغه په سر کې به په منځ باندې اره کېښودلی شوله او فیجزه اثنین دوه ټوکړې به یې د هغې نبي نه جوړې کړلې هغه به یې شهید کو وروسته چې به کوم نبي الله راولېږلو هغه به د الله د دین خدمت نه پرېښودلو او بیا ورته فرمایي ان اشد بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل ثم الخير فالخير د الله د دین دپاره د ټولو نه زیاتې سختې انبیاو تېرې کړي دي او بیا چې څوک انبیاو ته ډېر نږدې وي د هغه نه الله رب العالمین د دین په میدان کې قربانۍ اخلي ای علماو دا ابتلا به راځي دا امتحان به راځي موږ او تاسو به په مورچه کې کلک ولاړ یو علما زنده‌باد نعره به لګو اسلام زنده‌باد نعره به لګو قرآن زنده‌باد نعره به لګو دعوت و تبلیغ زنده‌باد نعره به لګو ختم نبوت زنده‌باد نعره به لګو ناموس رسالت زنده‌باد نعره به لګو ان شاء الله العزیز هم ختم نبوت
नबूवत के बेबाक सिपाही है। अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह हम खत्म नबूवत के बेबाक सिपाही है, जन्नत के राही है, आका के नौकर है। मुंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन तदीस पायालियो इंशाअल्लाह अज़ीज जमुंगा सफर बजारी हुई तयसो तक नटके खबरें मिस्तासु दौड़ा बिहारस कर दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।